بعضې ملګري داسې دي چې هغه علما پسې بد رد وایي، خصوصا چې کوم سیاسي علما دي هغوی پسې ډېر زیات برایي وایي. نو دوی وایي چې دغه ملګرو سره خوراک مونږ کوو، دې سره تعلق ساتل او د دې خلکو انجام دا به څه وي؟ اول دا واوره چې کم خلک په دې موجوده جمهوري طریقې باندې سیاست کوي، کم علماء کرام، او نیت یې دا دی بلکې ښکاره خبره دا ده چې د اسلام سربلندۍ دپاره د اسلامي نظام راوستلو دپاره دوی جدوجهد کوي، کوششونه کوي. دا هر چاته معلومه ده. دې نه څوک انکار کوي نو یا به په ګلي یا به لیونی وي او یا به بغض کوي، عناد به کوي. کني هر یو سړي ته پته ده چې کم علماء کرام په سیاست کې دي، هغه د دین سربلندۍ دپاره د اسلامي نظام راوستلو دپاره په دې موجوده جمهوري لاره کې روان دي، کار کوي. اوس دا خبره چې ته ووایې چې دغه لاره په غلطه ده، جمهوري لاره چې کومه دا غلطه ده، نو په دې جمهوري لاره باندې د پاکستان آزاد شوی. دا خبره اظهر من الشمس هر چاته معلومه ده چې پاکستان چې دا دینه مخکې 1857 جنگ ازادي یا نور علماء کرامو د علماء دیوبند څومره قربانۍ ورکړي، جهاد یو کو، خو په هغې جهاد په ذریعې سره پاکستان آزاد نشو. قربانۍ وکړلې، الله پاک کامیابي ورکړه علماء کرامو، خو پاکستان آزاد نشو. پاکستان بیا 10 کاله تنوی صاحب او حسین احمد مدني رحمت الله، نور علماء، شبیر احمد عثماني، لوی لوی علماء، مفتی کفایت الله صاحب یا نور علماء کرامو په کوششونو سره چې هغه سره قائد اعظم محمد علي جناح هم ورسره شامل و، د هغې په 10 کاله کوششونو سره په دې جمهوري طریقه باندې چې د کم کې مونږ علماء کرام اسلام غواړي، په دې جمهوري طریقه باندې پاکستان آزاد شو. اوس که څوک وایي جمهوري طریقې باندې څه کېږي، نو تاسو دا کېږي چې دا پاکستان آزاد شوی په دې جمهوري طریقې باندې دی. دا اظهر من الشمس خبره. بله خبره دا دی چې ځینې علماء کرامو دا وایي چې د جمهوریت چې کم دی دا خو د کفارو طریقه ده، لاره ده، نو په دې باندې اسلام راوستل جایز نه. دا خبره غلطه ده. د کفارو ډېر څیزونه دي چې هغه غلطې طریقې باندې هغو ایجاد کړي دي، غلط کارون دپاره، خو مسلمان یې په صحیح طریقې باندې استعمالوي، نو هغې دپاره جایز. لکه دا بینکري چې دا د یهودیانو نظام دی. بینکري دا یهودیانو دا متعارفه کړې ده د بینکري، خو چونکې په دې کې علت د سود، نو علماء کرامو چې دا د دې بینکرۍ نه چې دا د یهودیانو جوړه کړې ده بینکري دا طریقه کار، دا نظام، د دې نه دا علت وباسه، دا سودی علت ته وباسه، نو اسلامي بینکري اوس مونږ ورته. جمهوري هغه نظام چې په ایجاد شوی او کله نه جوړ شوی یا په کفارو کې رایج دی، هغې جمهوري دا معنا چې د یو جمهور چې یو فیصله وکړي، هغه فیصله که د الله او رسول حکم خلاف ولینی، دا به نافذ العمل وي. نو دا جمهوریت په دې معنا سره بالاتفاق علما، بالاتفاق د ټولو څه شی دی؟ کفر دی. هغه جمهوریت چې دغه علت ته ووته، پاکستان کې علت کله ووته 1973 آئین کې مفتی محمود صاحب، نورانی صاحب یا نور علماء کرامو په کوششونو باندې په 1973 آئین کې دا خبره شامله شوه چې حاکمیت اعلی به الله ته حاصلی. نو چې حاکمیت اعلی الله ته حاصلی، نو داسې قانون نشي نافذ کېدلی چې هغه د الله او رسول د حکم خلاف وي. دا په آئین کې 1973 کې راغلي. که څوک یې نافذ کولو کوشش کوي، دا چونکې د آئین غدار به بللی شي. نو دغه علت د کفر ولا د جمهوریت نه ووته، نو په دې اسلامي دته اوس اسلامي جمهوریت ویل، که اسلامي بینکري چې مونږ بیا بینک نه چې کم علت دا سود وبسي، نو مونږ ورته اسلامي بینکري وایي. د جمهوریت نه چې د کفر علت ووته، نو مونږ ورته اسلامي جمهوریت، اسلامي جمهوریت پاکستان. نو د جمهوري طریقه باندې علماء کرام شروع دي هغه دا نظام بدلولو کوشش کوي. پاکستان کې نظام د لارډ میکالې دی، د انګریز دی، نو په دې جمهوري طریقه باندې دغه نظام بدلولو کوشش کوي. علماء کرام ډېر کوششونه پکې کړي، کم کوششونه یې کړي دي. دا قادیانیان چې دي، مرزا غلام احمد قادیانی چا کافر کړی دی، آئین کې کافر شوی دی، نو چا په دې جمهوري لارې باندې د علماء کرامو، د سیاسي علماء کرامو په کوششونو باندې په دې جمهوري لاره باندې مرزا غلام احمد قادیانی چې دا کافر قرار شوی دی. نو ډېر نور د اسلامي نظام د لپاره ډېر جزئیات داسې دي چې په دې جمهوري لاره باندې مسلمانانو نافذ کړي علماء کرامو، سیاسي علماء کرام. نو چونکې د سیاسي علماء کرامو مخالفت په ټوله دنیا کې ځکه زیات کیږي، علماء دیوبند په دعوت تبلیغ کې کار کوي، د هغې مخالفت کیږي، دومره زیات نه کیږي. په خانقاو کې دي، په هغې مخالفت کیږي، خو دومره زیات نه کیږي. او دارنګې په مدرسو کې دي، هغه خو زیات مخالفت کیږي، خو ډېر زیات د سیاسي علماء کرام مخالفت ځکه کیږي چې ټوله دنیا ته پته ده چې په دې جمهوري لاره باندې که دغه سیاسي علماء کرام کامیاب شول په دې جمهوري لاره باندې، نو دا بیا اسلامي نظام راولي. اسلامي نظام چې کله دی په حکومت کې راوستو، نو ټوله دنیا ته به ښکاره شي. اوس چې انفرادي طور ځان دپاره تبلیغ کوي، په ځان کې اسلامي نظام راولي، نو هغه نه خلک دومره نه متاثره کي. او که په ملک کې اسلامي نظام دی راوسته،
د الله پاک الله کی زمین پر الله کا نظام د قائم کړي نو ټوله دنیا ته پته لګي لکه طالبانو چې سلور کله قائم کړي په افغانستان کې نو ټوله دنیا مخالفت شروع و زه په خپل کور کې په خپل ځان باندې اسلام نافذ کړم ما مخالفت دومره نه کی که زه یو مجموعي تور باندې په ټول ملک کې اسلام رایج کړ نو ټوله دنیا وایي چې دنه خلک متاثر کیږي اسلام طرف ته راوړي نو د مخالفت کی زیات ترې مرزیان ځکه مخالفت کوي چې په دې جمهوریت لار باندې سیاسي علما کرام دوی کافر کړیو نو دوی زیات تر د علما کرام پسې پروپاګاندا کوي نو څنګه چې په تبلیغ کې علما کرام د علما دیوبندي او یا په خانقاه کې دي تاسو ته معتبر دي قابل تکریم دي نو دا سیاسي علما کرام هغه سیاسي علما کرام دي د علما کرام استادان دي نو پکار دادی چې مونږه د اسلامي چې څومره شعبي دي اسلام د لپاره کاغه سیاست ته کاغه مدرسې دي درس او تدریس ته او دعوت تبلیغ دی او که جهاد فی سبیل الله دی څومره شعبې دي اسلام نافذ کول لپاره هغه چې مونږ په کار د حمایت کو مخالفت نه کوو که مخالفت کو نو گویا کې مونږ د اسرائیل یا د مرزیانو د حمایت کوو گویا کې ځکه چې دا سیاسي علما کرام په دې خلکو باندې ډېر بد لګي عام خلکو باندې بد لګي په دې خلکو باندې ډېر زیات بد لګي امید دي چې تاسو ته د جمهوریت پته لګیدلی او دا اسلامي جمهوریت چې د قران نه ثابت هم دی و امر شورا بینهم او فاذا عزمت فتوکل آیات ته وای تاسو مشوره کوئ په دې جمهوریت دا نظام نه دی یو طریقه انتخاب دی ډیر خلک جمع شي یو سړی منتخب کی دا وزیر اعظم دی دا صدر دی نو دا یو طریقه ده چې هغه باندې حکمرانان چې دا مونږه کو پکې مخ کې راولو منتخب کوي هغه نه بعد چې کله منتخب شي هغه بیا نظام راولي نظام بدلی کومه وټونه ډیر یعنی خپل وټونه ډیر علماء کرامو ته ورکړ نیک علماء کې نیک خلک مو اسمبلی ته بوتل نو هغه بیا د نظام چې د انګریزي نظام یقینا ختمولو کوشش کوي او ختم وي اوس متحده علماء مجلس علماء چې کله ام ته حکومت ملو شوی د صوبه سرحد ټول حکومت نو ورته ملو شي صرف صوبه سرحد حکومت ملو شوی نو حزب ایک ټی پیش کو خو چونکه عوامو دومره طاقت ور کړي نو په وفاق کې نو وفاقي مخالفت کو مشرفي مخالفت کو افتخار چودري مخالفت کو شیخ ادریس صاحب ولا بیان تاسو اور هغه بدرته اسلام د پرې څومره کوشش کړ او کومه تاسو دی علماء کرامو ته اکثریت ورکو وفاق کې مونږ حکومت ورکو نو په اول ورځ به ان شاء الله اسلامي نظام راوړي ځکه چې دا د علماء کرام وعده ده علماء کرامو دغه اراده هم ده او د دې پر مونږ ووټ ورکو او دوی هم اسمبلی ته د پر چې د اسلام خدمت وکړي ان شاء الله چې امید ده چې د تبا جواب انتظار کی عنایت الرحمن